ډیره مهرباني ډیره محبت تاسو نه په هلو ځلو ډیره مهرباني خود نه غواړو دې دعا ده روانو مبارک او دی او ورو تاسو څنګه سبق ویلې نومانیه کې کوم نومانیه کې بمباري جمعات کې مونږ اوسېدو او نو کویګم یو لوکي ولته کې تاسو بشاري الله ډېر وښوي دي موږ ډېر شي دینوا چرته د اشنغر خلک ډېر زیات سبق او ان شاء الله رابطه او حیا د بار استفاده جمعیت علماء کریم احمد شاه خالد پشمتاج باچا سراب خانو صدامو شهرس خانو د میراوس کا د خاندان شیر علی لالا نور اکبرو شیرومو مسلم خانو اکبر علی رازد خانو خزران د پیاز علی زودی او توتی شاه اکبرو سید خانو اصل کې قسم په قرآن نه دی هغه د الله تعالی په نوم باندې دی اولنی چې کوم فریق دی هغه د قرآن مجید باندې دا یو لاس بکیږ دی اشهد ان لا اله الا الله چې زمونږ د دې مخالف فریق سره کوم دښمنی وه هغه به د آینده دپاره دوستي تا خپل ټول هر څه بخلي دي که د دې سره چا ملګرتیا کړي د هغې ته هم زمونږ بخانه ده مونږ به آینده دپاره د دې سره هېڅ قسم دښمني نه کوو او کچره مونږ د دې مخالفت وکړو نو د دې قرآن کریم د لس سپارې دی په مونږ پسې شي لس ته زمونږ اهل و عیال پسې شي او لس ته زمونږ په اموالو پسې شي مبارک شه د دواړو طرفینو دعا وکړئ الله تعالی دې ډېره مهرباني ډېره محبت تاسو نه په هلو ځلو ډېره مهرباني خود نه غواړو دې دعا ده روانو مبارک او دی او ورو ورترغاړو ضروره ورترغاړو
کلی نه او هغه خور ته هم وایم چې دغه بچی د هغې اوس کوس کا ستا د کلي چم تا دپاره د امن سلامي دی تاسو ټولو ته یو ځل بیا مبارکي در کوم پښتنو ډېر مبارک د څومره پټي دي شینکي دي خپل ورته سین بیږي هې شوې خو چې بیا ورته کله پته ولګي د اروان کورونه او کنډرې ورته راښکارې شي نو بیا باسې تپوس کړي چې دا ولې ما به چې دلته کې دښمني روانه وه هغه د دښمنۍ چې دی نو ډېر قبرونه جوړ کړل او ډېر یتیمانان روټوکل صحیح دغه دی ولاړ دي دا قبرونه یا پلار دی دغه بچي دی دغه پلار دی دغه بچی دی چې دا بل قبر دی دا ډېر قریبي رشته دار دی یو نسل دغه اور تیر کو د حد تر ورسېده دا خوش نصیبه دي چې دغه اور دوی ته چې دا اور راغی نو په کمېدو شو شکر دی چې دی به یو ښه ورځ وویني په دې کمرګي کې به د سختو سره د لاشونو سره د خپل ګزران تیر کړي د یتیم بچي به خپل پلار څو ځله یاد کړي چې اوس د پلار په سیلي باندې ولاړ دی په دې دښمنۍ کې تربګنۍ کې تقریبا 100 کسان په حق ورسېدل قدرمنو تاسې یو ساعت زه ولاړ یم داسې سوچ کوم ما یاره په دې ژوند د دوی خلکو هم حق نو په دې ښکلي ژوند چې په یو ځل میلاویږي حق یې پې نو لاړل جي خورېري شو او دغه بچې د ده حق نو چې د بابا مینه او محبت سره راغټ شوی خو نه په دې سخته تېرې شوې دا یتیم بچی دی دوی سره هم خبره اتره کومه په دې دشمنو کې څونه خلک مړه شو دې کې حاجي ټوټل تقریبا 100 پورې مړي شوي دي په دې کې زما خپل سکه درې وروڼه مړه دي موږ 4 وروڼه ما نه چې کوم مشرانو هغه درې الله پاک واغه سبا د دشمنۍ کې او اخیری پکې یو زپاتې شوم یار تنګېدې بنا په درشلو کې چې درز یو بل راغی درز بلی وشته دا یو شان سلسله تاسو برداشت کوله څنګه کور کې غم امور پلار هغه بسوي چې خدای داسې دي جی ډېر د سختۍ ژوندو ډېر د دوک ژوندو الله پاک تیر کا سخت اور ډېره زیاته تیر شو تاسو بسونه وخت کې به یولیسونه غوغنې په اخر کې خو تاسو بیا جړام پریخي نه جړه خو بس ختمه شوله د سترګو نه هغه وخت کې چې بیا ختمې شولې وینې راتلې نه او مور غریب هم دغسې شوله په کټ پرته ده د خفګان نه په دې کې زما د ادبر بیرونه پاتې شو یاران دوستان پکې وپاتې شو ما سره ما په اپسي بلوچستان کې 15 کاله نوکري وکړله حکومت نه مې تنخواګانې واخیستې ټولې مې په تړونو تحصیلونو ولګولې خپل کور مهربان شه څه میلاو شو په دښمنۍ کې ما ته دا چې لاش غمل دا خو ډېر ګران کار دی دومره ښکلي او ښاغلي په غونډه دې ښخ کړه ډېر ګران کار دی زړه ټینګول ډېر ګران دي بس انسان دی وخت یې تېرېږي پې انسان ډېر سخت څیز دی ډېر سخت دی کني رور چې د سړي په مخ کې باندې مړ پروت وي او هغه ورته ګوري 1 2 3 بیا وروڼه بیا ورپسې رشته داران دوستان ډېر ګران کار دی بچی ته یو د امن یو دغه میلو شو نن مبارکي هم در خیر مبارک دا بچی به مو څنګه راغټولي دا الله پاک را لوی کړل موږ نه دی لوی کړی یاره ترخه به وپړه ډېره یاره ترخه وه سکول ته هم نه شو لېږلی مدرسې ته هم نه شو لېږلی زمونږ اصل کې هغه کلی دی هغه لوی کلی دی خو د هغې نه مونږ د خپل کور هم 2 کناله کور دی هغه مونږ پرېښود شاړ شه او مونږ دې پردي کور ته رالو کور کې اوس مور سوی نن خو به مور ډېره خوشحاله وي مور بل تېر شوی مور ډېره زهیره
او دغه مور ته هم سلام دی چې تاسو لاش پسې لاش ورکړو الله تعالی تاسو له صبر درکړي او هغه سخته ختمه شوه دغه امن دی ستاسو ډېر مبارک شي او الله دې وکړي چې داسې سخت اواز په یو پښتون مو نه شي امین الله دې نه کړي چې په یو کور کې هم زما یو پښتون بچی په ګولې ولګي په دشمنۍ ولګي دا خپل بچی راغټ کړي ان شاء الله بس سبقونه پی وایي د دې لپاره مې سخته تیر کړله دا دې له کارتوس مالې دا دښمني مې په دې ختمه کړله چې د دې مستقبل ښه شي زموږ مستقبل خو لاړه ختم شو مو خو وخت تیر شو خیر وزیر علي ښه ان شاء الله ان شاء الله زما دا اړه خو وي اوس خیر وزیر ان شاء الله ان شاء الله الله دې غم روکا امين الله دې په یو پښتون د دشمنۍ باد نه لګي الله پاک دې تاسو خوشاله کړي ډېر مهرباني تاسو قدر وکړي چې تاسو دوره وخت مونږ لراکا اوراله او زمونږ په دې خوشاله کې شامل شول ډېر مهرباني ډېر شکریا ډېر شکریا دا د سلونه او د مقبرونه دا د قبرونو نه بیا د شینکی اړخ ته زما دا د ویر نه او د جړا نه بیا ژوند اړخ ته زما دا چې می وجنی هغه تیارونه اوس رڼا ورځو لزما دا د کندو د کپرو د جهل نه بیا ښکلي فصلونو او فضا لزما دا د درد نه د ازمیښت نه ودان وطن ته زما د امتحان نه د تکلیف نه د آرام وطن ته زما بس زما دغه خواهش دی چې الله یې پوره کړ زما دغه خواهش دی چې الله نن پوره کړ په کلي بهار راغی په کمرګي اوس سپرلی راغی په خزان کې په موسم کې مې موسم نو لیدلې په خزان کې مې بهار نو لیدلې ستاسو په خزان کې نن بهار راغی او ما وکتل قدرمنو نن د اختر ورځ ده په دې کلي باندې نن د خندانۍ ورځ ده په دې کلي باندې رب دې وکړي چې خندانۍ او شاه زلمي دې بیا پیتاوو ته کیني ارمان مې دی چې د دې کلي شاه زلمي بیا د شین پټي په غاړه ښکلي ګنوچو ته کیني ارمان مې دی چې د کلي شاه زلمي دې په کلو مټ د کلي په ګاڼو کې کینی چې د ژوند خواږه وخوري دغه مې ارمان دی دغه مې ارمان دی دغه مې ارمان دی